اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. ألم تر إلى الذين آياتان ذكر آكسان أوتوا نصيبا چور کرشدا ہوئیتا نصیبا حصہ من الکتاب کتابنا من الذين داد آكسان سبدي هادو يهوديان شويدي يحرفون الكلمة ديت لي كلمة كتاب عن مواضع الزاين قلنا ويقولون أبوي سمينا أو يدردهم كخبرا وغسينا أو ناطر من خبرا موانا ثم نوتي ادوی وی کلمه دراغنا نو دراغنا لفظی معنا دا زمونږ لحاظ دراغنا لفظی معنا څه زمونږ لحاظ کې لږ وخت راکړه موږ سره خبر اوکړه خدای به دراغنا لفظ په داسې انداز وي چې لږ به داسې راکش نو به راغینا سوي راغینا او دراغینا معنا او زمونږ چوپانا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو کې چا په اعتراض وکوي نه موږ چې لږ وخت راکړه منافقین همیشه دغه طریقې هغه وخت نه خبره ده وراغنا او دای کلمه دراغنا وی لین بیر سنتیم راکش کې پدې باندې جب خپل نو وی راغینا سوی راغینا یوا او زمه ده چې دای راغنا وی خدا د عربي لفظ نه وی د عبرانی لفظ وی د عربي لفظ نه وی د عبرانی لفظ وای چې تاسو په اعتراض وکړئ دوی ویني زمونږ د عربي لفظ مراد دی چې زمونږ لحاظ وکړه خدای په خپل اساس باندې دا عبرانی لفظ استعمالي راغینا په معنا د احمق راغینا په معنا د احمق نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او احمقه معاذ الله لین بیر سنتیم تاویرا کشکی پدې باندې چې بخپلې وطانن فی الدین او دای وطانن اجرا کوي د غلط رسم فی الدین استاسو دین کې نو مسلمانان چې دای په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وي لکه وګوره کوم ساده خلک چې وي د باندو او د صحرا صحیح نو هغه خدا سے ایغه نه خبرو کی وای مناسب لګماته وګوره مناسب لګماته وګوره اوس د شهر تعلیم یافته خلک چې هغه وی مناسب مهرباني وکړه سوې مناسب مهربان نو د صحرا هغه به تعلیم خلک چې د شهر تعلیم یافته وګوري چې مناسب مهرباني وکړه نو هغه د دینه تهذیب ځکه هغه بیا نیکس وایي کوئی مناسب مهرباني وکړه اوس دا يهوديان خو تعلیم یافته خلک نو دای چې دا راغینا لفظ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په محفل کې شروع کو مسلمانانو خو سادهګان خلک هغه وی دای ایجوکیټډ خلک ته دا کلمه ډیره ښه ده مونږ هم پیغمبر علیه السلام چې کله ټایم غواړو یا توجه غواړو سبو راغینا سبو غواړو راغینا او اول وی دا لفظ راغینا په مسلمانانو کې مشهور کړي لیټران به خلکو ته وایي چې خپل مرګ ورته هم احمق وایي خپل مرګ ورته هم څه احمق نه همیشه الله تعالی فرمایي چې دوی کلچر فالو کوي ما د دې کلچر شاته ډېر له فلسفه ولاړي
وراغنا لین بالسنتهم وطانا فی الدین او دی اجرا کے درسوم ناکارو فی الدین پا دین ستاسو کی ولو انہم قالو کچر دوی ویلے سمینا چواوری دل مونگا واتانا او مونگا منو دا خبرہ واسمع او واورا او پیغمبر دا خبر زمونگا وانظرنا امونتا اگورا دراغینا پتہ سویلے انظرنا چی مونتا اگورا لکان خیر اللہ دا بدیر بیتا و دوید پارا و اقوما دیر بیلنس خبر بوا ولیکن لغنوم اللہ لیکن ملغون کرزولی دویل اللہ تعالی بکفرہم فسبب دا کفر دوی فلا یؤمنون دا ایمان نرادی الا قلیلا مگر دیر لگ یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین اوکسانو اوتو الکتابا چی کتاب والتورکلی شویدے آمنو ایمان رادی بما نزلنا پا قرآن چه مون نازل کرده مصدقا لما معکم پا دی حالت کے چه دا قرآن تصدیق کون کرده دا آغا کتاب چه تاثر ده نو دا تورات دا بنیادی مضامینو دے تایید کئی دا تورات دا بنیادی مضامینو من قبل ان نتمس وجوها قبل دا دے چه مونگا محوکو مخونا تمس مانا محوکول چه مونگا مخوکو مخونا فنرد غلا ادباریا او وی گرزو یو تختا او یو لوح پشان د شاد مخونو نو دی خو ګور یو د مخ دا مخ دی یو د شاده شاده چرته سترګشته وګونه پوزا خلو جبا غاخونه دا ټول مظاهر د قدرت کوم ځای دي مخکینه الله تعالی یهود ته وی ایمان راړی قبل د دینا چې دا مخ دله د سر پشانو ګرځوم چې دا ټول قوتونه د نسل کوم جسوکم مخدل شاب سر پشانو ګر سمانا چې دا ټول قوتونه در واپس واخلم ډرای کم من قبل ان نتمس وجوها فنرد غلا ادبارها او نلغنهم یادا چې مونږ ملعون ګرځو دی یعنی مسخکو څنګه کو مسخکو مسخ کول ها خلیه بدل مسخ کول معنا خلیه بدل کما لغنا لکا سنگا چی مونگا ملغون کرے یعنی مسخ کرے مو اصحاب السبت ساٹرڈے والا نو ساٹرڈے والا سوکو شبات والا چی اغی شکار کو پراہبت شکار دا میانو ماہی گیری کولا دا دوی بانے پا ساٹرڈے حرام ہوا نو چی کلے اکلا وائلیشن اوکو نو اللہ تعالی اویتوی کونو کردتن خاسئین خدای دا بیزوگانو پا شکر کلاس دا پا شکر د بیزوگانو اللہ تعالی فرمائی ایمان راری قبل د دینا چی بیاد الشکل د بیزوگانو پا شانو کردو وکان امر اللہ مفعولا ادی حکم دا اللہ تعالی فیصلہ شوے ان اللہ تاکید سر اللہ تعالی لا یغفرو نبخشی ان یشرک به دا خبرہ چی شرک پیدا کرے شد سر ویغفر ما دون ذالک او بخی کم دیل من آغا چاہتا یشاو چی اللہ اغواری ومن یشرک باللہ اچسو شرک پیدا کر اللہ تعالی سر فقد افترا اسما غزیما تاکید سر دا فیبریکیٹ کرے دے اسما غزیما یو لوی گناہ ذکر دا شرک میں لوی گناہ دنیا کی بل نشتا علم تر الی الذین آیاتن گورے آغا خلق یزکون انفسکم چی دعوی دا پاکی کی دا زانونو خپلو دا پارا آغا خبر از زمونگا شیخ وی چی دعوی لری چی ہم چوما دیگرین ایس زما پشان خسڑے بل نشتا اللہ تعالی وی تا آغا خلق نہیں دی چی ڈھیر لوی لوی دعوی کے علم تر الی الذین یزکون انفسهم آیاتان دی قتلیا کسان یزکون چی دعوی دا پاکی زگئے کہ انفسهم دا زانونو خپلو دا پارا بل اللہ بلکہ اللہ تعالی یزکی پاکی آغسو کے شاو چی دیو غواری ولا یظلمون فتیلا ازیاتے بنشکور دوی بانے لگون لهم ندری لفظون دی فتیل نقیل و کتمیر ما تاستویلو ادری والا دا خرماو سر متعلق دی سر متعلق خرما و سرا او تاسو ته پته چې عرب ډیر فیملیرو کم فصل سره خرما و سرا کله خرما ډیر کیږي نو الله چې با مثالونه او اگزامپلز ورکول نو به د هغه شوینو ورکول چې دی پیژندل ار دوی عقلی اپروچ ورتا نو الله تعالی چې ورکوټی چیز مثال ورکې نو کله وای فتیل کله وای قطمیر کله وای نقیر صحیح نو هر چې نقیر دی نو دا د خرما او د دن سټون وی اډو کې د دې په سر باندې یو تور وړي کومه ډاټ وی صحیح او بل هر چې قطمیر دی نو دا اډو کې دی د دې په دا چاودي کې میس کې نری غونې تار وی صحیح او هر چې فتیل دی نو دا خرما د خوراک والا ایسا او اډو کې د دې په میس کې یو جاله غوندي ممبرین وي ورته خبر وځي کړه خبر
نو هر چې ممبرین دی دا غي تکنس نشته صحیح هر چې هغه تار دی دا غي وټ نشته او هر چې هغه ډاټ دی دا غي نه طول ثاني عکس ده الله تعالی چې کله مثال ورکړي د لکشه یا د تکنس په حواله یا د وایډنس په حواله باندې دا مختلف مثالونه ورکړي صحیح الم تر الى الذين يزكون انفسهم آیاتان ذکتل آکسان یزکون چې غي داوي د پاکي زګي کې انفسهم د ځانونو خپل لپاره الله تعالی وایي دا د پاکي زګي داوي کول د ځان لپاره د ډېر لوی ناکاره کار دی خدای نه خوښي الله تعالی دا شي خوښني سوچ او عرب وایي من قال انا وقع في العنا سوچ وایي انا معنا زه انا معنا زه وقع فی العنا بس دې مشقت کې پریوته دې په تکلیف کې پریوته او سادي یو واقع نقل کړی رحمه الله وی یو سړی په لار را روانو یو سپین ژیره ولید لارې غاړه سره نه دوه السلام علیکم السلام علیکم بابا صحیح السلام علیکم معنا پیس بیا پانه خدای دې په امان کا خدای دې په سلامتی کړه السلام علیکم معنا ناغه ورته ما ته دعاګانې مکو زما په حق کې دعا نه قبلېږي دا ورته ته څوک د خدای د رحمت نه امید ورته زه ابلیس یم څوک شیطان دو ورته الله تاسو سره نوم کار ته ډېر تجربه کار سره صحیح څو ډېر لوی تجربه ده په کفر کې سکه په کفر کې لوی تجربه ده وې ماته یو څه نصيحت خوکا د خیر خبر راته وکا چې هغه زن خپل پیس کې پوره وترم او په باندې عمل کوم فکر تجربه په اساس خلک وایي مونږ په فوق ضرب المثل وې عقل د قمق النزکی تاسو چې عقل چا نه ذکی د کمقل نه کوم سړی چې پن پوان کې دا کمقل نه چې هغه څه کوي هغه مکو ور عقل نه دی صحیح نو ایمان د چا نه ذکی د کافر نه چې دا کافر کوم کفر کړي دا مکو ور دغه ایمان دی خبره ده انکراله نو شیطان ته وی ما تاسو نصیحت وکا نو سعدی وی هغه وکړه ډیر عجیب خبره وکړه چې داسې موایه چې زه داسې موایه چې زه اکلی داسې بشي لکه چې زه صحیح یعنی ځان د دعوه مکو صحیح ځان ته غټه ګوتل څنګه لګا ما چې بیړه کړ کړه تاسو هم دغه بیړه کړئ صحیح سورہ نجم او وشتمه پاره اوش آیت نمبر 2 دیر شکر پیدا مکو 2 دیر الذین کسان یجتنبون چې ځان بچ کئ کبائر الاسم د غټو ګناہوں والفواحش د ګندا او د بے حیاي د کارونه فواحش معنا د بے حیاي کارونه الا اللمم مگر دا چې ورکوټه ګناه او خطا ته نه صاد ځکه انسان دی الله تعالی فرمایي خلق هغه دي چې هغه د غټو ګناہوں نه ځان بچ کړي د بے حیاي د کارونو نه ځان بچ کړي پاتې شو واړو ګناہوں دا الله تعالی مسلمانانو ته معاف کړي څنګه کمزور دي انسان دې په دنیا کې اوسېږي واړو ګناہوں موږ نه کیږي کہ اللہ تعالیٰ فرمائی تو کم از کم یو مسٹ بی ویری مچ اویئر اینڈ ویری مچ سینسٹیو اباؤٹ دی میجر سینس صحیح گندگاہ نظام بچ جاتا ان ربک واسع المغفرہ تاکہ سرستا پروردگار د مغفرت په اعتبار ډیر فراخ ده بخنه ډیر لوی ده بخنه ډیر لوی ده اوس دغه آیت ورپسې چې هو عالم بكم دغه الله تعالی عالم دې پتا سو از د هغه وخت انشاکم من الارض چې تاسو پیدا کړی کله نه د ځمکې نه خدای وایي ز تاسو اصل او اوریجن پیژنم سم پیژنم اصل او اوریجن مو پیژنم چې تاسو ما پیدا کړی څه نه دغه خاور نه او دا خاور هم داسې و حدیث کې راځي سلويخ کاله دی باندې باران ورېده جبرئیل امین ته الله تعالی حکم وکړ هغه په دې ټول ګلوب باندې داسې لاس وګرځو نو خدای ما ستاسو لاس نو چا لاس د جبرئیل لاسو نو د ټول ګلوب د مخه راغونډه کړه داسې وادي نعمان یو وادي ده عرفات کې کوم ځای عرفات کې هغه ځای ته راځم کړه هغه ځای ته راځم کړه سلويخ کاله مسلسل په دې باران نو ورېده ادا خټه ساکه تاسو ساکه دلوي بدبو شو او راسته کېدا تک تور شو او بدبو ته روان شو الله تعالی ته نیوکلیس راوسته ته راوسته وکه وشینه چې نیوکلیس راو باسي نه هغه اصل جوهر کې راو باسي باندې ډېر مهنت وکړي نو سلويخ کاله دی باندې باران ورېدا او دا خمیره کېدا تور شو بدبو ته روان شو من صلصال من حماء مسنون
بلکې الله تعالی فرمای من صلصال من حمأ مسنون، بدبویا تور خاور شوا چې وچه شوا نو لکه د ټیکری په شان یا د قودری په شان ټنګ ټنګ کول. قودری وای تاسو؟ قودری وای؟ د قودری په شان ټنګ ټنګ کول. اوس دا غي نیوکلیس الله تعالی راوستو او دا هغه نیوکلیس نه آدم علیه السلام پیدا کړ. الله تعالی وای هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض. تا ته پته نشته زه د هغه وخت نه پیژنم چې ستا اوریجن او اصل کلمه پیدا کو. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض. لکه فار ایگزامپل زما ستاسو وطن یو سړی یو دلته ډیر لوی دعوی لري، دلته سي ډیر لوی دعوی لري چې زمانی کب بیا په وطن کې نو داسې و، غورنی کې مې داسې و، مشرقي کې مې داسې و، بیا ما بدل چل کو فلان فلان فلان. صحیح. اوس کوم خلک نه پیژني خوای ته دا دعوی کوي چې کلیوالي بیاناستي. ها کلیوالي بیاناستي بیا ځکه دا کې دا خو پښته. صحیح. اته خو دا اول لري چې زما پلان چې د ظاهر خان په وخت کې د جرګې د لوی جرګې سپیکر و، لوی جرګې خو چې کلیوالي ناستي هغه ته خو معلوم دي. صحیح. نو کبه دا اول لري ورته او پښه دا نه ورکړه تاسو کې کنه ځکه هغه ته اصل معلوم دي. نو الله تعالی فرمایي واعلم بكم اذ انشاكم من الارض، چې تاسو د اصل نه واقف نو زما وړاندې تاسو زموږ شیخ فرمایل وی الله تعالی وایي چې ما ته سبب بریتانو باندې لاس وې. صحیح. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وَإِذَا أَنْتُمْ جِنَّةٌ او الله مو پیجنې داغه وخنا انتم جنتون چې تاسو ټول اجنتون. اجنه جمع د جنین دا او جنین وای فیټس دا. جنین څه ته وای؟ فیټس دا یعنی هغه بچي چې لا تر اوسه شکل نه غسته، لا تر اوسه شکل نه غسته د مور خېټه کې. نو الته داغه ډیولپمنٹ سره کیږي. ډیولپمنٹ دا مور پر رحم کې دنه څومره غنځونه چي وي د ټول سره داغه ډیولپمنٹ کیږي. صحیح. او چې کله هغه سلور می ارتباط پکې الله تعالی سا واچي، هغه فلش کې الله تعالی سا واچي نو بیا الته یو پایپ ورته لګولې، انامه سره ورته فاکي یو پایپ لګولې. هغه پایپ باندې دا د منس څومره ښاوینه چې ده، هغه ښاوینه چې زنانه باندې کله راشي موږ نشي کولای، روزه نشي نیولې، مسجد ته نشي دندراتلې، قران نشي ټچ کولای، تلاوت نشي کوله. چې کله منسز بنشي بیا څه وکړي؟ غسل وکړي. بیا څه وکړي؟ غسل. هغه ګنده وینا در دې بچي خوراکي د مور په خېټه کې. او دغه وجره چې کله بچي پیدا شي، بچي نو ډیلیوري بلیډینګ کې شروع شي نو د هغه میکسیمم ډیز د امام صلی الله علیه و باندې سلويخ ورځي. سوره سلويخ ورځي. ځکه د سلورو میاشتو وینه سٹور دالته. سلور میاشتې بعد په پایپ باندې ډریپ شروع شي. پای باندې څه خدای رسولونو مې څه پورې کومینه چې وا دا په ساید باندې سیټ کېده. ځکه د رحم خلو دا بالکل چته شوی ده. نو چې چته شوی ده هغه ابریډینګ کیږي نه، بلډ الته محفوظ ده. نو وایي څنګه رحم داسې چې بچي پیدا شي ورپسې هغه سٹور بلډ ګندا هغه را شروع شي. نو هغه چون کې د سوره د سلورو میاشتو ده او هر میاشت کې د منسز میکسیمم ډیز وی لس، میکسیمم ډیز وی لس او مینیمم ډیپند کوي په انډیویډوال باندې. مینیمم د بعضی زنانه درې ورځې، د بعضی څلور ورځې، د بعضی 15 ورځې. صحیح. اوس داغه دا ډیلیوري بلیډینګ عموما هغه عمر اندازه باندې کیږي چې څومره اندازه باندې د هغه منسز بلیډینګ وي. نو کله یوې زنانه داغه منسز بلیډینګ 15 ورځې کیږي په میاشت کې، نو پته ولګي چې 10 ورځې دي. داغه ډیلیوري بلیډ به موستلی 16 ورځې راځي، 10 ورځې راځي. کله یو زنانه منسز بلیډینګ کیږي 3 ورځې، نو داغه منسز بلیډینګ ذات نه دا 12 ورځې راځي. او چې څنګه بلیډینګ ختم شي نو لازم دي چې غسل وکړي او منسور وکړي. خبره دې کړه دا حد اقصا دی، دا میکسیمم دی. یعنی کدی یو زنانه د هغه بلیډینګ نو درېږي نو دې معنا دا چې سلوي خلکو پورې هغه باندې مونږ نشته نه روزنی ولې شي. اځ سلوي خلکو کړه تیر شي نو کبه بیا بلیډینګ کیږي هم نو غسل بکې او د هر منځ لپاره باو دس کوي. هو عالم بكم اذا انشاكم من الارض. الله تعالی عالم دې پتاسو داغه وقنا چې تاسو پیدا کړی وي من الارض دزمکینا ويزعنتم جنتون او داغه وقنا چې تاسو وي اجنتون فیتس فی بطون امهاتکم فخیتو د میندو خپلو کې فلا تزکوا انفسکم. نو د پیورټی د پاکیزګۍ ډېر داوی باندې کوي، یعنی په بریتانو باندې لاس مو وي. الله وایي چې پیژنم اوریجن نو پیژنم means as kind as human being او ستا انډیویډوالي اوریجن راته معلوم دی. نو ما ته سپ بریتانو لا شي فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. الله تعالی وایي زه عالم په هغه چا چې څوک تقوا دار دی.
نو واپس پن سبق تا چی علم تر الالذین واپس پن سبق تراشی علم تر الالذین آیتان لکتل آکسان یزکون انفسهم چی اغی داوید پاکی زگئی کئی زانن اخبرد پارا بل اللہ یزکی من یشاو بلکہ اللہ تعالی پاکیز جوڑی آسو چی دے اغواری ولا یظلمون فتیلا زیادی بنشی کول دوی بانے لگولنے ہم انظر اگورا کیف یفترون چی سرنگ دی جوڑی غل اللہ تعالی بانے الکذبا دروغ وکفا به اسما مبینا اکافی دا خبرات ظاہر گناہ پہ اعتبار چی دروغ جوڑے پہ انسان نہ پچائے جوڑے دروغم وائے اپا اللہ وائے اللہ تعالیٰ فرمائے دین لوی گناہ دنیا کے بل نشتا وکفا به اسما مبینا دا سفیشنٹ ردی لپارا چتا میجر جرم کرے سری کرے میجر گناہ دے کرے دے گناہ کبیرہ دے کرے دے سکتا دروغ پچاتا پلی دی پا اللہ الم تر الالذین آیاتان دل دلیا کسان اوتو نصیبا من الکتاب چی ورکلی شو ورتا حصد کتاب دا علمنا یومنون بالجبت جبت او تاغوت دار دی دو آئیڈلزو اہلی کتابو دو آئیڈلزو پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی دچا اہلی کتابو او دغس کے چوست براتل او داغی نبی grant us our needs and still they are doing the same. They are coming to the statue of Mary and statue of Jesus. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت ديقيد ساتي فجبت بطمان لے والتاغوت اپا تاغوت بطمان لے اور دا تاغوت دری معنی دی شریعت اس قرآن کریم کی دا تاغوت دری معنی دی یو معنی دا بت یو معنی دا بت دویم معنی دا شیطان او دریم معنی دا انسانی سسٹم دا اللہ دا سسٹم مقابلہ کی انسانی قوانین ہاں دا اللہ دا قوانین مقابلہ کی ہاں طاغوتی نظام عام طور مشہور دے طاغوتی نظام اللہ تعالیٰ فرمائی فلا وربک قسم مدیستا پروردگار بانے لا یؤمنون خلق ترغی مومنان نشی جوڑے دے حتی یحکموک فی ما شجر بینہم ترسو پور جستارا وڑے قانون لاز آف دی لینڈ نہیں جوڑ کری ستارا وڑے قانون سو پورے لاز آف دیئر لینڈ نے جوڑ کرے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت استاد قانون مطابق چکم فیصلہ وشوا نو چې چا خلاف هم شوی دا نو چې هغه هول هارټډ دی قبول کی سیو کی چې ریزرویشن زمین په فراخ افلبانه قبول کی الا بدا د ایمان دلیل وی او کنا قانون باندې ستا فیصلہ وشوا خو چې چا خلاف وشوا الکه دا قرآن سنت فیصلہ ده تو کلاو دل قبول نہ کرا ایمان کمزوری ده اللہ تعالیٰ فرمائی وَيُسَلِّمُوا تسلیما چې ټوټلی سبمیشن ورته کی چې ما ته په دل جان قبول ده ما ته پکې مالی نقصان دی دا دومره ذکران روانه ده یا $10,000 را خدای قرآن فیصله ده $10,000 را روان دي یا $10,000 خدای حدیث فیصله ده دا پیغمبر د شریعت فیصله ده الله تعالی وایي که هول هارټډلی فرام دی باټم اف دیئر هارت د قرآن سنت فیصله قبول کړه اگر چې ورته مادي نقصان ده د ایمان دلیل دی ورته دا د ایمان دلیل دی نور پسی اللہ اور پسی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت خو عجیب مسلمانان دای غواړي چې خپل فیصله خپل قضیه خپل مقدمه خپل فیصله دا یو سی طاغوت یعنی طاغوتی نظام ته چرته طاغوتی نظام نو طاغوتی نظام سره نظام من دون الله دا الله نه علاوه د بل چا نظام د مسلمان وطن کې او د مسلمان حکمران موجود دی کې حکمران مسلمان دی وطن د مسلمانانو دی میجارټی د مسلمانانو ده الکه د خدای بنده ته الله تعالی فطری نظام درکړی دی خبر ده انکراله نو ټول اسلامي دنیا چې ده کې چرته اسلامي نظام ایز ا هول امپلیمنٹ نه دی ټول ځان له سلیکشن کړی صحیح کړی ځان له سلیکشن کړی پاکستان کې هم سلیکشن دی پاکستان په سعودي عرب کې التم سلیکشن دی په سیریا کې التم سلیکشن دی په ایجپت کې التم سلیکشن هر ځای سلیکشن کړی په قطر کې او کویت کې په ټولو اسلامي ممالکو کې سلیکشن د چکم شی ورته راس راځي نو هغه د شریعت کړی دی چې کوم ورته راس نه راځي هغه کې خپل په ول لګول دي یؤمنون بالجبت والطاغوت د ایمان ساته په جبت او طاغوت باندې دو بوتانو ويقولون ادوی ویل للذین کفروا د کافرانو باب کې هؤلاء اوس دغه يهود او نصارانو چې به تاسو شو چې لکه سوق خدای تاسو نظر کې دا د محمد رسول الله مرګري اکنه د مکی مشرکان
د مکی نو دای دومره تعصب غستیو چې دای به د مکی مشرکانو له پرایورټي ورکوله د پیغمبر د ملګرو مقابله کې ځکه دای وی چې د پیغمبر ملګری خدي نو بیا دیم سوال ورپسې پوس کېدو چې بیا تاسو ولې نه فالو کوئ صحیح ويقولون ادوی ویل للذین کفروا فی الذین کفروا فحق دا کسانو کې چې کفر کړی دی هؤلاء عادا دا زیاد په هدایت باندې دي من الذین آمنوا دا کسان چې ایمان راوړل دي سبیلا د حق لارې اتباع سره اولئک الذین دغه قسم یهود او نصارا غدي لعنهم الله چې الله تعالی په لعنت کړي دي ومن يلغن الله اسوچ الله په لعنت کړي دي فلن تجد له نصيرا تنشي مونږه هغه د پاره سوق مددگار چې هدایت ولور کی ام لهم نصيب من الملك کچره وید دوی د پاره سیسد بادشاہي الله تعالی وي بخل داده الله تعالی وی وګوره د عقیده په اعتبار خو پرایورټي ورکې مشرک له مسلمان مقابله کې حالانکه کم از کم ایټلیست یعنی موږ چې هم څوک تاسو کې نمونږ او کافران خو ټول کافران دي خدا لا لګ نسبتا خدي ځکه چې علي کتاب دي سوای موږ دا لا لګ نسبتا خدي ځکه چې علي کتاب دي دا نور خو فیبریکیټډ اگر چې دای موستلی فیبریکیټډ شي په روان دي لیکن بنیاد څه ده دا ولري چې د موسی عليه السلام تابعداري دا ولري چې د عیسی علیه السلام د دې وجه خو یعنی ریلیشن ورسره په نسبت د نورو کافرانو د زیات ایزي دي قران سنت د دې وجه خو نکاح سره جایز ده اگر چې کول نه دي پکار ور سره جایز ده ذبیحه کده الله په نوم باندې وکړه نو غوښه خوراک حلال ده جایز ده حالانکه د مشرک بلاس کومګه نه خورو که هندو وکړه یا سیک وکړه هغه غوښه مونږ خورو نه کړو نو الله یعنی مقصد دا چې سره کې مونږ ته نزدېکت خود دوی نه چې تاسو شي چې دا څه یو کدا بت پرستان دا مشرکین نه غوښنه دا مشرکان خریدینه د دې شی زیات د هدایت تر دوی نه ولی ځکه چې دین یې چې دیم کوستن را باندې کیږي چې به تاسو نه فالو کوئ ام لهم نصیب من الملک الله تعالی فرمایي د دنیا په اعتبار دومره حریصان دي چې ام لهم نصیب من الملک کچره ویر دوی د پاره سیسد بادشاہینا فیض الله یوتون الناس نقیرا نو دی بنور کولا خلق تنقیرا اغه نقیر وې هغه ټاکه څه هغه ټاکه یعنی لکونم ام یحسدون الناس اوس الله تعالی وای چې دی خود آسمانی دین د اتباع داویداری کوي نو د محمد رسول الله اتباع به اوري نه کوي یعنی داوی دار چې موږ څه تابع یو د آسمانی دین نو چې د آسمانی دین تابع دي د محمد رسول الله اتباع ولې نه کوي الله تعالی وایي دا د حسد د وجه نه کوي کني پوهه دی په دې چې دا دین بر حق ته او دا پیغمبر دی دا دین بر حق ته او دا پیغمبر دی خو حسد دی ورسره او حسد ولې دی ځکه دی بنی اسرائیل دی څه بنی اسرائیل او محمد رسول الله دی بنی اسماعیل صحیح شو ها دی بنی اسرائیل او محمد رسول الله دی بنی اسماعیل د تربور ولای د وجه دوی د پسې روانيږي موږ ور تربور ولي وای تاسو څه تربوري ورته وای سړی پرې پسې روانيږي خو تر دوی پسې روانيږي دا مې څه پلان جوړيږي دا بیا موږ پښتنو کې هم دا شی ډیر دی نشته راځي څنګه ها نو دوی زموږ وطن کې ضرب المثل پته نشته تاسو ته نشته زموږ وطن کې ضرب المثل وای ځان له خان د بل کې راولا یعنی د خپل کلی خان پسې روانېږي ځکه چې هغه خپل عزیز دی اوبه سپلار کیږي پر دې راولا راځه ام یحسدون الناس غلا ما آتاهم الله من فضل بلکې دوی حسد کوي الناس مسلمانانو سره او پیغمبر علیہ السلام سره غلا ما آتاهم الله هغه شی چې دوی ته الله تعالی ورکړي من فضل د مهربانه خپلنا یعنی نبوت د حسد پیدا د پیغمبر علیہ السلام سره سره وجه د نبوت د وجه ځکه دوی وی چې دا خو مشري او لیډرشپ د بنی اسرائیل د کورنه بنی اسماعیل ته روان شوه بنی اسرائیل د کورنه ته روان شوه بنی اسماعیل ته موږ خو بنی اسماعیل پسې روانېږو علامه آتاهم الله من فضل فقد آتینا نو الله تعالی فرمایي دا حسد د دوی ولید بنی اسماعیل خو کلم دا حسد بنی اسرائیل سره نه کوي الله تعالی وایي بنی اسماعیل هغه کلم دا حسد نه کړي بنی اسرائیل سره حالانکه د یعقوب علیہ السلام نه راواله تر محمد رسول الله پورې دا ټول په زرګونو پیغمبران بنی اسرائیل کې راغلي دي
فقد آتینا تاکید سره ورکړو مونږه آل ابراهیم ته الکتابا کتاب والحکمتا نبوت، حکمت معنا نبوت، وآتینا او ورکړو مونږ ته ملکن عظیما لوی بادشاہی، دینی بادشاہی، لوی بادشاہی، کوم بادشاہی؟ دینی. فمنهم بعض آل کتابنا غدے آمن بی چی ایمان راوڑے دے محمد رسول اللہ بانے صلی اللہ علیہ وسلم، لکا عبداللہ ابن سلام، سلمان فارسی، کعب الاحبار، دا دی یہود لولی علماء پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان ناوڑے. ومنهم اباذر دوی آغا دے صدغنو چی دے منکی خلق دا محمد رسول اللہ نا وکفا بجہنم اکافی دا جہنم صغیرا سوزون چی دوی دا پارا ان اللذین کفرو تاکیق سرا کسان چی کفر کردے بے آیاتنا دا آیتون زمونگا مانا چی پا محمد رسول اللہ ایمان ندر آوڑے. سوف نسلیم زردے چی داخل بکدویلا نارن اورتا کلما ندجت ہر وارے دا ندجہ مانا پخیدل، دا ندجہ مانا پخیدل، اور پخیدل دیتا ہوئی لکا سرمن چی پٹین ری کی واچے سکن چی پٹین ری کی واچے اور لیدر پی چھوڑ کے نو دیتا ہوئی ندج خودلتا تے مراد بس وزیدل. کلما نتجت جلودهم ہر وارے چ اس وزیگی سرمنے دوی بدلناهم جلودا غیرها نمون بدل کے واچ ورت نور سرمنے لیذوق العذاب د دې د پارا چې عذاب کی طریقے سره تازه پتازه سکی. ادر وایس تو دوی بدن بسون شي، نو چې بدن سون شي بیا ورته د عذاب احساس نکیږي. صحیح، یعنی کہ په یخنای کې پساړه کې هم چې په اسکول کې مکتب کې صحیح نال تو پاکستان کی افغانستان کو والگئی پر رکھتا کہ نا کئی اس کا ہی کرا لوگوں بتائیں کہ اسم کئی اسم پلک تبائیں ڈبول کئی صحیح نہ سار وقتی کبا یو استاد یعنی سوالات ہوئے خصوصاً میتھس کو میں وغیرہ بخطا شن بے لخت تبانے وال کو صحیح نہ بعد استاد بعطا تلخت پہ یوزل وال کو نہ کم ٹیکنیکل الگ سے بہو نہ اگر بدا سے نہ کون سے یو لا سب اللہ بس اگر بدا یو لا سب تنی ولا نہ دو لخت بے کو نے ابو دش دو لخت بے کو نہ غلط بدی خیر وجہ سے ود بشر نو بس بکیش پگوڑا تمہارے بانے پڑا صحیح نظرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہوئی نا زب ورطا اندامون بدلوں اور ورطا سرمن بدلوں. بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب دے دا پارا چوسکی عذاب ان اللہ کانا تاکی سرا اللہ تعالیٰ دے عزیزا دا غلب مالک حکیما دا حکمت مالک والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات اغمل کے دنے کو سندخلهم جنات زرد چمون بداخلو دوی جنات الباغنتا تجری من تحتها الانہار چی داخلے یہ بدلان دے داغینیرونا خالدین فیا ہمیشہ بدوی دے کہ ابداً فارور لهم فیا ازواج مطہرت دوی دا پارا بدے جنت کے ازواج جوڑے بئی. ازواج مانا بیبیان، ازواج بیبیان بئی مطہرت پاکی کلیشی دی. مطہرت مانا پاکی کړی شوی. نو دا دو قسمه پاکی کړی شوی بیبیان دي، یو خود جنت مخلوق ته فطری طور پاک دي، یو جنت مخلوق ته خورانه چې وای ورته او فطری طور پاکی دي، یو د تا خپل شزه ده، یو وای ک دوی ک درې یو کس لوري. نو دا خپل شزه دا به الله تعالی پاکیزه کی کوم شبا او زبان درازي چې د اغه دلته وا دا به الته نه صحیح کوم زبان درازي دلته وا دا به دلته خو یره ود 911 هل تبدا طبیعت الله وباسي خبر دین کړه یا خبر باندې کو سکیدا هلته دغه شی نشتا. یو متطهرتن عن كل ما يستقذر وتبع انسانی طبیعت چې کوم شی نه نفرت کوي هغه ټول جنب الله دغه خزونه وباسي. صحیح نو د پوزه به راسخه سلوک وي ورته دا سلوک بني ګنده لعاب بني د وګیا د ترش بوی بني منسز بني یورینیشن بني لو یو د سماعت بني خو د خلی بد بوی بني الله تعالی متطهرتن دا به نو مخلوق شي دا به شي یو نو مخلوق بشي ریکنډیشن بشي. صحیح لکه پاکستان نے زاړه گاڑی ټویوټا ولېږي چرته واپس جاپان ته. صحیح نو جاپان کې بیا هغه ټیکرا ټیکیو دا ورته وېدا د بحث شوټې ده انسان ندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها همیشه بيدي کې ابدا فارور لهم فيها ازواج د دې د پاره بده کې ازواج بیبیان مطهره پاکي کړې شوی وندخلهم اداخلو بده ذللا ذلیلا دایمي سوریتا
ذلن ذلیلا دایمي صورت نه معنا دا چې جنت موسم به همیشه 72 وي څنګه به 72 به معتدل موسم کم وي او 72 وي دواویا نو دا به همیشه دواویای ځکه بل ځای الله تعالی فرمایي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا په جنت کې نه سخت ګرمي شته او نه پکې سخته یخني شته نو دا ټمپریچر باندې 72 نه کته راځي او نه به 72 نه بر راځي. ان الله یامرکم اوس دا تر دې حصے پورې هغه احکام الله تعالی ذکر کړ سورہ نساء کې سره د بشارت د جنت او سره تخویف د جهنم هغه احکام چې د انسانانو په خپل منځ کې دي انډیویډوالي انسانانو خپل منځ کې دي انډیویډوالي ځکه دا احکام تیر څو تفصیل سره چې خزه بسنګ ډیل کې خزه بخاون څنګه ډیل کوي د یتیم بسنګ کفالت کې پلانې کار بسنګ کې پلانې کار بسنګ کې پلانې کار بسنګ کې صحیح نو د انډیویډوال خپل منځ کې تعلق او شپاره احکام دا چې ذکر شو سورو شپاره احکام اوس هغه احکام او هغه رولز چې د حاکم او د رعیت په منځ کې دي د چا په منځ کې دي د رولر او د پبلک منځ کې ان الله یامرکم تاکي سره الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کوي امانتونه حقوق العالیا مستحقین دالتا یعنی کوم حق چې ستا په ذمہ ده چا دی هغه ته ورکړه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نو حکمران ته الله تعالی وایي چې د انډیویډوالز یا د پبلک ستا په ذمہ باندې حقوق دي ته چې حکمران نو د حکمران معنا دا نه چې ته د غي مالک یې نه ته چې حکمران نو ته د غي خادم یې او ته د غي کسټوډین یې ته د غي څه د غي د حقوق کسټوډین او د غي حقونه ستا په لاس کې امانت دي نو باید چې د امانت خیانت نه کړي ان تؤدوا الامانات الى اهلها مستحق ته دغه حق ور اورسوا مستحق ته دغه حق ور اورسوا سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به تنهایی کې نه څنګه کله به تاسو یې وښه کېده او په شرابش دی به وا عمر څومره لوی په ابتلا او امتحان په څومره لوی ابتلا امتحان کې 2.2 میلیون سکوير مایل باندې حکومت سورہ تر افریقې پورې خور تر اسیا پورې 2.2 میلیون سکوير مایل صحیح وا عمر سورہ لوی په ابتلا او په امتحان کې پروت سورہ لوی ابتلا او امتحان 2.2 میلیون سکوير مایل کې دا څومره مخلوق چې اوسېږي د دې ټول ستاسو ځمه باندې حق ته پته نشته او پوره کړی وي کنه به پوره کړی او کله دې پوره کړي نو الله له بس جواب ورکړي صحیح شو دې ته وي د خدای یاره دې سوې د الله یاره سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ یا سبحان الله عجیب سره دا خلفاء رسول پاک صلی الله علیه وسلم عجیب خلق یو وار حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خرګنای چا خسرګنای ورته هني او سوچه غوړي راوړي هني او سوچه غوړي اصل غوړي د ګورس یا د لیمز یا څه د غوا غوړي هغه ورته راوړي نو دې چې غرمه ډوړای ته کېناست نو خپلې بیبي ورته په غوړو کې هني واچول او هغه ورته کې خو نو چې وړاندې ورته کې خو نو د ودا چې ودا زما مور راوړي چا راوړي زما مور راوړي نه ورته نه دا خو زمونږ خپل کور دی ما څه خیانت نه کړې زما مور راوړي دا خپل کور وړي دی او خپل کور هني دا هغه راوړی تا ته زه په دې پوهیم چې هغه خیانت نه کړې نه غلا کړې نه ما لپاره حرام راوړي وای ما ته دا احساس دی چې په دې 2.2 سکوير مایلز کې داسې خلک شته چې په دې وخت هغه ته دا شی پرووايډ نه دی لہذا عمر ځان لپاره هغه شی جایز نه ګڼي چې ټول رعیت ته کوم شی نه ملاويږي یا سبحان الله حیاته څه خیال دی زموږ د حکمران خو پرېږده یا سبحان الله چې څو اختیار لاس کې راشي هغه هم به خپل کور آبادی وي د نور په مرګ پکې ده صحیح شو حضرت ابوبکر رضی الله عنه کله خلیفہ شو رضی الله تعالی عنہ نو سار وختي څنګه دا فیکټری و د چادرو جوړول دا پټوان جوړول څه د پټوانو کډای تاسو کډای وایي ورته او هغه باندې ها تاسو کړه موږ کړه وایو نو پاغي باندې پټوان جوړول کاریګران ور سره لګیاو ډېر غټ کاروبار نو سار وختي یو لوی پند کړه والا وګي خودي بازار ته روان دي حضرت عمر ولا مخه ورته ورته چیرته دي په بازار ته دا پټوان ته ارشیو مای چې دا دکاندارونو ته چرچا ډیماند یې ته ورته صحیح حضرت عمر رضی الله عنه نه ته خو زمونږ خادم چې مونږ له خلیفہ کړي ستا وخت او زمونږ د پاره دی ته خپل وخت خپل ذاتی اقسابو کې نه لګي
ذاتی کسبونو چې مې نه لګي صحیح نو دا خو دې کوئی خود به خرم څه ان خدا کسب بکونو بیا به خرم بس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وې د دې بندوبست مونږ کوو د دې څه کوو مونږه بندوبست کوو حضرت عمر رضی الله تعالی صحابه راجمه کړ جمعه مسجد او هغه ته یو بیان وکړ وی تاسو ته پته حضرت ابوبکر د صنعت حضرت ابوبکر د صنعت او د فابریکې چې د فابریکه ده د پټوانو او مالدار سره ده صحیح خو اوس کده ټیک کېر د هغه فابریکې کې لکه څنګه چې مخکې کولو نو دې مونږه خدمت نشي کولای د خدای کی مصروفي ځکه هغه د انټرست کانفلیکټ راځي صحیح کانفلیکټ اف انټرست دی نو دې به زموږ صحیح خدمت نه کوي شي لہذا دې باندې پابندي لګو چې دې بنا کار نه کوي اته موږ حکمران کوم به په فابریکو لګول شروع خو چې حکمران چې نه راځي انویسټمنٹ کوي هغه به مسون رانه چې دغه موقع ده ایکسپلایټ کا دا هغه رننګ بزنس ته ودا کانفلیکټ اف انټرست دی صحیح نو دا ما له لار نه واپس کړل خو دې وایي چې زه خرم څه نو یې موږ برده لپاره تنخواه مقرر کو سیل دی سوره سیلری مقرر نو سیلری ولا مقرر کړه اته پیسې د ورځې سوره د ورځې اته پیسې یعنی سویل شي کوارټر وایا چې کوارټر ولا درته مقرر کړ صحیح حضرت ابوبکر رضی الله عنه باغی گزاره کوله هغه مو بچو هم 100 یو ورځ ډیر هغه 200 مې افتباد خپل شذي هغه ورته حلوا کې خدا چې ورته کې خدا حلوا ورته کې خدا حضرت ابوبکر رضی الله عنه تاسو ته دا حلوا ته چاره ولې د مونږه یعنی چې هدیه کړی دا وینا دا خو هغه تا چې کوم د ورځې پیسې راوړې اته نو دا غي نه زه یو پیسې بچو یو پیسې هغه ته بچوم نو نن ما سره دومره بچت شو چې الوا په خیره نو په هغه سیوینګ باندې ما الوا په خکړه نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وې دې معنا دا چې زموږ گزاره په وو پیسې کیږي دا یو پیسې موږ ته ایکسترا ملوي نو راغې او بیت المال ته ولیکل زما د تنخانه یو پیسې کټه صحیح دغه زما گزاره په څه باندې کیږي په وو پیسې باندې کیږي او بیا چې کله وفات کېدو نو خپل بچی عبدالرحمن ته رضی الله تعالی عنہ حضرت عائشہ ته هغه ته وصیت نامه ولیکله چې دا ما دونیم کاله سره حکومت کړل سره دونیم کاله په دونیم کاله کې ما دومره سیلری غوښتله بیت المال نه دومره سیلری غوښتله نو چې زه وفات شم دا زما په ذمہ باندې قرض ده بیت المال زما پراپرټی نه به دومره یې خرڅ کوي چې دا دومره پیسې هغه بیت المال ته واپس کوي د مسلمانانو استحقاق ته هغه وخت مال ضرورت په اساس اغستا خو څو چې بلې دنیا ته روانه زما ضرورت نشته نو زما پراپرټی کې به زما د کفن دفن نرستو لومبنه کار داو کوي چې دومره پراپرټی یا دومره ځمکه به خرڅ کوي چې دا پیسې دا بیت المال ته واپس کوي سبحان الله خلفاء راشدین رحمهم الله وعلى خلق حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې عمر سمر لوی په ابتلا کې لو مات كلب على شط الفرات جوعا لكان عمر مسؤولا عنه يوم القيامه من برمان يوزل ولاړو خلکو ته تاسو ډېر بختور خلک هیڅ ذمہ داری او ریسپانسیبিলিټی نشته کدا خود خپل خاندان نه ده به عمر دې ډېر په امتحان کې دی عمر ډېر په امتحان کې دی فرات د عراق په غبل سر کې دی عراق په سرګونه میله مزل ورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی کړه دریا فرات په غاړه دریا فرات په غاړه یو سپی هغه د لوګي هلاک شي د قیامت پر به الله د عمر نه د غسپی د مړی تپوس کوي د غسپی د مړی تپوس بکې چې وا عمره ته حکمران وي د دې سپی د لوګي تاور بندوبست نه کړي د سپی متعلق ذکر کوي یا سبحان الله خصوصا د مو مسلمان مملکتونو کې خلک روزانه خودکشي کوي د غربت د وجه دولګي د وجه حکمرانان هغه لګیا دي پراپرټي جوړي حیاتا سوې دا بیان راته وکړه څنګه هغه پای باندې بیان سره هغه وې د مولان لیونی دي ان الله یامرکم تاکید سره الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کوي امانتونه الی اهلها اهل د دیتا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اکلت تاسو فیصله کوي مې د خلکو کې ان تحکموا بالعدل نو حکم دار چې فیصله وکوي د عدل تقاضا باندې د انصاف تقاضا باندې ان الله نعم ما يعظكم به انصاف تقاضا سره مدعی چې داور اړستا عدالت ته مدعی داور اړستا عدالت ته د علی رضی الله تعالی عنہ لا یم نوجوان سلیل 25 کالو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یمن ته لېګو په حیثیت د جسټس په حیثیت د لوی جج په حیثیت د قاضي
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ورته کیف ولا علم لي بالقضاء، جته ما قاضي مقرره ته ما خو ایکسپیرینس نشته، یعنی علم کو خپل ځای دی خدا په ایکسپیرینس غواړي. صحیح مونږ دا څوک اټرنی کورس کی اټرنی یعنی ډیګری والی نو دا غینه بعد یو کال ابیا سکے په کوټ کې موږ ورته اپرنټسشپ وو، صحیح ورته یا پیپلیج وی ورته یا ورته اپرنټسشپ وی، پیپلیج کوي یا اپرنټسشپ کوي نور اټرنی سره چې طریقه دکی چې دا اټرنی څنګه پریزنټیشن کوي. بیا که حکومت په امتحان کې سلیکټ کی به تور جج نو به ټریننګ لګي سره لګي دانه چې بس نن امتحان کې پاس او سبانه بده عدالت کې کینې فیصله وکړي اته څوک پانځه ته جوړي ډېر ورغړ کړي نه ورله ټریننګ ورکړي چې دا یو پروسیجر دی قانون باندې خو ته پوهیږي خو پروسیجر باندې نه پوهیږي. هغه پروسیجر باندې باید چې پریکټیکلی پوه شي نو پریکټیکلی یو پروسیجر ورکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې څنګه ولا علم لي بالقضاء، زما خو ایکسپیرینس نشته د قضا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی کف علیک لسانک، وی کله چې په حیثیت د جج او د قاضي په محکمه کې کینی نو جبه بند ساته، جبه بند ساته. رننګ کومنټری مکوه په سټیټمنټ باندې، نه د مدعی او نه د مدعی. رننګ کومنټری نه د پلینټیف او نه د ډیفندنٹ، یو ته پلینټیف بل ته سوې ډیفندنٹ. نو که پلینټیف بیان کوي بس ته ورته خاموش ناشه اوره ورته. او موستلی مدل ته په امریکا کې لیدلې زو د دې د عدالتونو ته جج کومنټری نه کوي، جج هغه مارک نه کوي، بس هغه خاموش ناشه خاموش. حال بتا چې چیرې داسې وي چې یو سوال کوي بس یو سوال وکړي او کني نو بس خاموش ناشه او التاغه سیکرټر لګي هغه پرنٹ کوي. صحیح بیا بل بیان شروع کی دې بیا ریمارک نه ور کوي، ځکه جج ریمارک ورکړي نو د باندې بدګماني پیدا کیږي، بدګماني پیدا کی چې فیډینګ کوي څه کوي چې دې فریق تا څه کوي یعنی سفر کوي څه فیډینګ کوي څه کوي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورما چې په حیثیت د جج ناس دي فلا تضحك في وجه احدهما، اس مدعی اگر کستا پہچان اور شناخت والا دے یا مدعا علیہ ڈیپینڈنٹ ستا پہچان اور شناخت والا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دې قاضي مدعی ته قتل نو تمره انداز باندې دا مدعا علیہ تم ګوري کني دا انجسټس دی چې مدعی طرف ته ګوري به معنی یو فیور ورکه تا وتا چې کته څه ورکه فیور ورکه که هغه مدعی ته راس اسماعیل وکړه تاسو نو بیا مدعا علیہ څنګه ګوري هغه ته مدعا اسماعیل کې کني بیا ته فیور ورکه. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تے کف علیک لسانک فل جب بند او ساده یعنی رننگ کومنٹری میں کہا حتی تسمع کلام الفریقین with due attention the plaintiff بیان ہو رہا او with due attention the defendant بیان ہو رہا صحیح. او بیا for time being ځان دا سے فرض کړه چې ته plaintiff او for time being ځان دا سے فرض کړه چې ته defendant دی صحیح. نو استادین کې اتوماتیک استا علم د مدعی او د مدعی سټیټمنٹ ځان لږ وخت لپاره مدعی کنسیډر کول او لږ وخت لپاره مدعی کنسیډر کول ان دی سیم کیس الله تعالی به دې ګایډ کی صحیح فیصله وکړي. نزی ته وایي عدل، دې څه وایي عدل. او صحابه په دې عدل کې دومره تیزو. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ هغه د عدالت جج دی، عدالت جج. حضرت عمر باندې کیس شوی دی، شبان حضرت عمر باندې دعوه شوی دی خلیفہ باندې or in other words you can say king باندې اگر چې کینگشپ تصور اسلام کې نشته رولر باندې کیس شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا نه چې داغه طرف نه ایډوکیټ جنرال راغی صحیح. اوس په قانون کې ایمونټی وي، صحیح ایمونټی وي. د ایمونټی په اساس باندې پریزیډنٹ نه دی داغه په بیا باندې څوک لرسي سرکاري وکیل څوک لرسي وکیل اټارنی جنرال لرسي on behalf of the state or on behalf of the president or prime minister صحیح. نو هغه نزي دا ایمونټی دا انجسټس دی. حضرت عمر رضی الله عنه سره په خپل عدالت ته لاړو ځکه دعوا پیښ شوی دا او چې څنګه لاړو او ابی ابن کعب کته رضی الله تعالی عنہ نو ابی ابن کعب حضرت عمر کې ناست داسې یو تخته باندې نو ابی ابن کعب سره خپل پټو پروتو ناګه ورته سره ورکړو چې کله یا پټو ځان تکي دا حضرت عمر رضی الله عنه بده مانه هغه پټو را واغسته واپس ورته وغوسته وهذا اول ظلم ظلمته داړو به زیاتې چې د مدعي سره دی صحابي بخلق هذا اول ظلم ظلمته دا تاړو باندې زیاتې وکړي مدعي سره حالانکه زه یو فریق هم کله ته هم پټو ور کړو بیا خو ټیک تا صحیح. زه خو دلته ستا په دربار کې ولاړ ستا په دې کوټ کې ولاړ نو په حیثیت د مدعي ولاړ په حیثیت د خلیفہ نیم راغلی فهم مدعا علیه هو هذا اول ظلم ظلمته. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ
داغه کېته یو يهودي سره چا سره یو يهودي سره یو پیس اپ لینډ یو د زمکی حساب باندې صحیح اوسه مدعیو او يهودي هغه مدعا علیه اوس مدعی ذمہ داری ده چې څه ایویډنس په پیش کړي گواهان به پیش کړي یا به ډاکومنټری پروف پیش کړي یا به څه پیش کړي پوزیشن به پیش کړي صحیح حضرت علی رضی الله تعالی چراغه او قاضي هغه د قاضي شریح رضی الله تعالی عنہ صحابي نه ده تابعی ده څه شه ده تابعی ده نه پیغمبر اسلام نه ده کتل صحابه او شاګرد خډر لوی عالم د قاضي شریح رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر دور کې هم قاضي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عثمان دور کې هم قاضي حضرت علی رضی الله تعالی دور کې هم قاضي قاضي شریح ډېر لوی قاضي ده صحیح په دې پروسیجر کې لیګل پروسیجر کې داغه فیصله هغه یو قانوني حیثیت لري حضرت قاضي شریح رضی الله تعالی عنہ هغه عدالت کې ناس دي د کیس سماعت شروع شو حضرت علی پر دعوی باندې کړ چې دعوی باندې کړ مدعی نه قاضي شریح ته پوښتنه وکړه وته دا شی اډمټ کې او ایکسپټ کې هغه ویني لډی نه کوم دا دعوی غلطه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه پلانټیف مدعیو هغه ته قاضي شریح وې تاسو سره څنګه سپروف هغه یې ما سره دوه غواهان ستړي خبره باندې دا غواهان راوړاندې کړ نو دوه غواهان راوړاندې کړل یو داغه یو آزاد کرده غلامو داغه نوم د قنبر سنو قنبر او بل دا تاریخ خپل زیارت امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا دواړه زما غواهان دي صحیح قاضي شریح ورته وی اما قنبر فنعم هو قنبر خو اوکے ځکه سترینجر دی هی از نو مور یور سلیو نو سترینجر دی او یو متقی مسلمان دی اتاره پر دروغ نه وي اتاره پر دروغ نه وای خو هر چې دا بل د استاد وی دی امام حسن رضی الله تعالی عنہ د زوی گواہی په عدالت کې د پلار لپاره د پلار گواہی د زوی لپاره یا ضرور لپاره دا گواہی قابل قبول نه ممکن نه رښتینی بنیاد باندې دروغ وایغه رښتینی بنیاد افور ورکه خپل پلار دا نو امام حسن گواہی دا نه قبول حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ډیر خنر ما سره ورته ویږي اما تعرف ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه جته ته پته نه ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې حسن او حسین دا د جنت د ځوانانو سرداران دي دا د جنت د ځوانانو سرداران دي حضرت قاضي شریح رضی الله تعالی عنہ او عارف هذا زه په دې باندې خبره ولکن هذا هو الفضل دا د ورچو خبره ده درڅه خبره ده دا د ورچو د فضیلت خبره ده واما هذا فهو الفقه او هر چې دا زیر کوم گواهی دا د دې وجه چې قانون نه قبلې دا د دې وجه چې قانون نه قبلې وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ تحقیق سره الله تعالی نعم ما يعظكم به ډیر بهتر دی هغه يعظكم چې نصیحت کوي تاسو به پاګې باندې ان الله کان تحقیق سره الله تعالی د سميع الاوریدن کې بصیرا لیدن کې یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا الله خبر منی دا الله واطیعوا الرسول اطاعت کوي د پیغمبر نو اطیعوا الله قران فالو کوي د خدای منی څه کوي قران فالو کوي واطیعوا الرسول د پیغمبر منی اطاعت کوي معنا سنت فالو کوي ځکه سورس اف لا شریعت کی بنیادی طور دو دي د قانون دو مآخذ دي مونږه اسلامی قانون چرته ناخلو د قران نه دوی می چرته ناخلو د سنت نه یو د الله د خبره نه بل د پیغمبر د خبره نه دا دوا واولی الامر منکم او اطاعت کوي د اولو الامر د تاسو نو اولو الامر سوق دي اولو الامر مین پیپل ان اتھارٹی پیپل ها ان اتھارٹی کنټرول چلري اوس دا اتھارٹی دوه قسمه ده اتھارٹی دوه قسمه ده یو اتھارٹی رولر سره څه سره حکمرانانو سره او دیمه اتھارٹی علماء سره دیمه اتھارٹی علماء سره ان الملوك لا يحكمون على الوراء وعلى الملوك لا يحكم العلماء علماء کرام فرمایي چې خلق باندې بادشاہان او حکمرانان وي بادشاہان خو په بادشاہان او حکمران وي علماء ځکه هغه هدایت چرته نه اخلي هغه پته چرته نه لګي اسلام کې د علماءونه علماء اتھارٹی ده نول الامر منکم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وهما السلطان والعلماء دا اسلامی حکومت ته او د اسلام علماء دي دا پیپل ان اتھارٹی او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي صنفان من امتی دو خلق دي زما په امت کې اذا صلحا صلح الامر كله کدی ټیکوي نو ټول معاملې به ټیک روانه و اذا فسدا فسد الامر كله کدی خراب شو د هر څه بیړه غر کړه الا وهم السلطان والعلماء یو حکمرانان او د مولایان یو حکمرانان
او د مولایان ځکه حکمرانان چې غلط شي نه خو امپلیمنٹ کوي ناروا کارونه څه کوي امپلیمنټیشن کوي د ناروا کارونو او علما چې فاسد شي نو هغه ناروا کارونه په خپل کوي او خلک فالو کوي ځکه یې مولا صاحب کړی دی ایسو مولا او په خو کارونو کې څوک مولا صاحب نه فالو کوي خو بد کار وي بس بیا خو خلکو ته اتارټي ملاوي شي هم مولا صاحب بیا څه وایي فایشه او زمولا ته ورته چې خدای خبر کنه ما خو 200 وخت کارونه هم کړی دي ای چې خو چیرې فالو کړي خو چې یو بد کار مې وکړ نو پروپاګاندا کې چې مولوی صاحب دا څه دا جایز دي راځي چې ورته ته وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطاعت کوي د ارباب اختیار د تاسو نه وهم السلطان والعلماء دا ارباب اختیار حکمرانان دي او بل علما فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کستاسو ډیسپیوټ پیدا شي په صحیح شو کې فردوه الی الله نو واپس کوي دا ایشو الله تعالی یعنی قران ته والرسول پیغمبر تا یعنی سنت تا ان کنتم تؤمنون بالله کتاسو ایمان ساتي الله باندې والیوم الاخر او رب اخرت باندې ذالک خیر دا ډیره بهتره خبره ده واحسن تاویلا ډیره خیرته ده د مفهوم او د پوی په اعتبار باندې او د نتیجې په اعتبار الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و آله وصحبه اجمعین اللهم ربنا حمدنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين